इसी पेशावर नंबर रासर निश्चित कनेक्शन से तमकाल को उचित به قالوا بارو بجو پورې په هر شان دا به بجلی راکړي بس ها इसी नाच दिलाते हुए नहीं दिला खाजा जो सही बोला जो नंबर पे रहा ठीक है हम दोनों एक सीना नजरी को प्ले बने ना डॉलर से हम तो सोचते थे कि जाके ये चाहिए कि वो तो जमा वर्क और नहीं समझ पाता पूरी बात ग्रुप के शेयर का ग्रुप هذا ده وتو يزيني خاوي ناس ورجونا بس كارت تيجي بس بس كده ناس وده غمره لك ده زه خوشاله شو چې کله شته دې د موږ سره لکه واسه ده غمره دا هم شریک دې ځانان کوم سره خاص پتاون کې جو کوشش دا وی چې بل طرف هم نو بس
بار هسپتال مخې ته ورشي اوبه کوټه کې وروړه چې په تاسو کوم دی وژن شوې ده دا نه پیپسي مېپسي راوله ګلاسونه مسله وه اوبه پکې راولې اوبه تر کې راوله کار دا ده چې ټول تحصیل لپاره شو دا غریبانان خلک د الله بیلونه به ورکوي څلور ګنټې کم کړه مرزه دولس په 12 پاتې میرا وطني زمون هیڅ ورنه کړل ایو کو دا کته پاتې مرزه سره نو ورکړې ایو کومه کاسه پاتې ته وزړه بدل پاتې موږ په دې وجه وې چې زه بس صرف هغه شپږ ګنټې چلېدلې وه عرفه په ورځ باندې ګنټې چې ډاکټر په مونږ دا راته په سوچ دی چلول دي ورته په څونه وخت وي دا شپږ ګنټې ریلیف کوم تر اختر پورې ملو شو شو فریشي کنه او کنه بیا سوشل میډیا باندې یو ویډیو هغه باندې السلام علیکم هغه ری بابا لګیا دی کنه څونه فریاد کوي ګندېری پر سوسه دی کنه الو السلام علیکم رغلا د اساسو د ایسی نمبر سره شته لګ راسه استاسو پېښور سرکلي دې خورا څه کنه چې کوم ځای کې دینه د عوام راغلي دي ګریډ تیار راغلي معلومات کې پی ډي سي ته میو غو ایکسن وی شي ته ایکسن ډیرنګ نو کې ته یو ته معلومات به تاسو سره ګورئ چې خبر و سره کو بیا نه رینګ مدرسه هي قربانات رسول مسله او دې ته صحیح کنه دا د ګروپ کې میسج کینو کسان دا کیا څه دی راشه بار بار ویلا څه په ځان اجي سیمنن د اختر د غدرې مروز د کومو د ریلیف څخه درک شوی دی نن تاسو راغلی په شریکه باندې صلاح احمد مدد د ظالمانه دور شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم بس دا خو موږ ته پته لګی موږ ټول مرګري دلته نواز بھائی طاهر بھائی نصیر صاحب داسې موسار ټول مرګري چې موږ خاصه ټول نور عوام دغه کېدل هم وته چې نه موږ ورزو څنګه ګرمي دا پازاتیا اختر ورځ شپیم دي موږ خپل چې کوم مرګري وغیرال وجل تر دا پته لګی چې هغه نوټیفیکیشن او هغه څه غب شپو نور دا او شانتي حکومت دغه یو اسې غب شپ عوام سره مذاق کړی دی لکه چې دوی خپل و چې ریلیف نشته او موږ به ماغه شانتي نارمل لوډ شیډینګ څنګه چې نور کله دی نن به ماغه شانتي په ورځو نه سزو نور پیډرو باندې چلیږي ولې دا نن ورځ د اختر نه یا نن دا درې ورځ د اختر کې نه حسابي ګور اختر په ورځ داسې دغه نه شي بالکل دی لکه موږ ته پته صرف شپږ غنټې ریلیف ملو شي هغه د عربي په ورځ عربي په ورځ نه چا قرباني کړې ده نه اختر سي اکټیویټیز وي موږ تاسو ریلیف اختر په ورځ پکارو په دویم پکارو په دریم پکارو ځکه چې غریبانان خلک ته قرباني شي وغه سمبالولي په دغه ورځ کې پرجو فریزر پکاري سي کارو شي هغه بجلی ملونه شو اوس موږ راغلي دي سره ناستو دا زموږ رونه دي زموږ د کلی خلک ته دوی ته موږ دا وی چې افسران بالا چې تاسو کوم دی وی په نوټس کې دا خبر راوله او تر هغه پورې بناسو چې موږ ته ریلیف ملو شي ویني کپرس کا ریلیف ملو شو خو ټیک ته موږ ته دوی ریټن کې راکې وزوبه ریلیف ملو نشو موږ ته تنګوالو ته دا خواسته چې راځي په دلته سره کېنه باقي په دې نه کې چې را موږ هم ناس تاسو هم ناستي او دوی هم دا شان دي کوي په ټول کال کې د اخترونو یو دوه اخترونه دي او په دې کې چې دا پاکستان مال شپږ ورځې بيجي رانی کې به دوه اخترونه کوي دا مال سکي بل پورا اخلي میټر راته لګیدل دي غلاګانې خو پراپر د یونین کونسل تنګي خبرو کوم دې ټیم کې لکه 80-90% ریکوري ده زموږ بیا ما هغه شانته حل چې کوم 14 غنټې لوډ شیډینګ او 15 غنټې لوډ شیډینګ دا هم نه منظور او چې دې ټیم کې زموږ تنګي به مور به پلار دي زموږ چې کوم هغه پاس شي دي هغه غریبانان خپل مبارکو ته ناشتي وزه د مبارکونو بغیر د اختر نه تیریږي او سره خدای عوام غم نشته نو مجبوري و موږ د خپل غریبانان رونه را پاسو د عوام او ته پوس په کول ته بکینو راغلی وو په دغه ناس چې ان شاء الله ریلیف په خپل کلین بس بیا بدل ترازو دغه نور باندې بوته ټینټ لګو ناس پیوته بسم الله الرحمن الرحیم ټولو کې لاول به زه د طاهر به نواز به نصیر صاحب وحدت خان اجازه به استاسو حمید کمال به ټول مرګور به مشکور چې دلته کې موږ سره رااله څنګه چې وحدت خان خبر وکړه چې را ډېر زیات ظالمانه لوډ شیډینګ دی او دلته کې موږ نن ګریډ ته راغلو د حوالې سره چې عوام ډېر زیات تنګ دي ډېر سره سره څنګه چې اختر دی او بیماران هم په کورونو باندې دي زانه دي ماشومان دي بیلینګ زموږ د تنګي د پراپر نه کېږي کم نوټیفیکیشن چې شوی دی د ریلیف ته هغې نه چې کوم دی د افسوس خبر دا ده چې مونږ خبر شو هغې نه زموږ پی ای صاحب نه خبر چې دا ریلیف دی او که نه دی
نو دا یو لالیپاپ و بس داسې چې کوم دی نو یو کاغذي کاروي و نو نوټیفیکیشن نشته هېڅ هم شی بل د هغې نه علاوه موږ دا هم یو پرزور مطالبه کوو چې را کم بجلي راشي لوډ شیډینګ نه نو هغه هم دونه لو ولټیج وي چې هغه هم د نه برابر وي ټریپینګ هم زیات دی فالټونه هم راشي د هغې هم څه دغه نشته نو دې باره کې مونږ روت یو هله به مونږ ځو څنګه چې وحدت خان ووی چې هله به ځو چې مونږ دې نه یا ریلیف راواخلو او یا به تنګي ټول عوامو ته وویو چې راځئ دلته کې به چې کوم دی څنګه مونږ مخکې راغلو دا ګریډ د یو ځل مونږ مخکې راغلي وو د هغه هم تقریبا چې عوام داسې حساب کتاب سره وو تقریبا دا ګریډ یې مونږ روان کړی وو مسعود خان سجو په ریکارډ ده نو مونږ به بیا هم هغه کال ورکوو او نن به مونږ چې کوم دی نو جیلونو ته هم تیار یو هر څه ته تیار یو که فرق زمونږ مطالبې حل نه شوې نو روزو به عوام به چې کوم دی د ګریډ مخې ته چې کوم دی نو اول به مونږ امن سره ناست وو او کو نه شو چې بیا څو شو دی به چې کوم دی د حلوا چارواکي ذموار یې چیرمن صاحب څه نظر لري نن د اختر د خطرې مروز دا زیاتره خلک دغه پریشانه وي چې د بجلۍ د وجې تاسو منتخب نمایندګان یې خلکو سترګې تاسو ته نن تاسو راغلي یاست بسم الله الرحمن الرحیم اجاز به زما په خیال چې وحدت خان او موسی خان ډېر تفصیلي خبرو کړې ریپیټیشن به پکې وشي خو همدغه چې کوم نوټیفیکیشن شو نو هغه مکمل سراسر چې کوم دی نو هغه په سوشل میډیا وایرل شو او ټول خلکو وایي چې لکه 3 ورځې به نان سټاپ بجلي ملاویږي خو هغه بالکل مکمل بس یو ډګوسله وخته نو الټه چې کوم دی نو اضافي لوډ شیډینګ په موږ باندې خپل روټین هم زیاته شو او هغه ریلیف چې دی نو میلاو نه شو چې کوم زیات لوډ شیډینګ شو د هغې هم دغه کړی چې یاره موږ به د دغې ریلیف ورکوو مسلسل به چې کوم دی نو دا نان سټاپ دا بجلي چلیږي خو په هغې کې دوی مکمل ناکامه شو نو موږ راغلي وو څنګه چې زما د یارونو ووي چې علي به دې ځای نه پاسو چې څو پورې زمونږ دلته کې دا مسله حل شوې نه نو نن هم د ریلیف ورځ دا نن هم دا ورځ په هغه ریلیف کې راځي چې کوم چې حکومت اعلان کړو نو د نن شپې 12 بجو پورې به دغه ریلیف چلیږي خو شته نه اوس موږ رالو زموږ د ملګري ناست دي هغوی وایي چې یاره موږ ته چې کوم دی نو داسې دغه نه شي وایي چې بس زړه په زړه کې چې کوم روټین سره مخکې کوم لوډ شیډینګ شروع په تنګي برزو تنګي نسرزو باندې نو مقوي د نن شروع دي او موږ ټول مرګري چې دنو راغلي دي ټول خلک راتل ډیر خلک راتل عوام خواغه موږ منې کړل چې یاره موږ ورځو او ان شاء الله چې سم مسله به خلکو نو که خیري که دغه نشو نو بیا به موږ برپور د احتجاج کال ورکو ان شاء الله مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم اجازه به د ټولو ملګرو شکریا ادا کوم خو زه به دا وایم چې د ټولو ملګرو خبرې وکړې خو د تنګي عمره خلک نشته دلته کوي سیچو راشي هغه خوشاله بل اس ډي او صاحب زموږ ترانسفر شو دلته کې دومره اپروچ کو چې زه پاتې شم خو ټیمو راشي نو د تنګي ډېر زیات خلک دی دا زمونږ بدقسمتي دی والله عالم چې د نظر شو ځکه چې دا تنګي دا سری چې دا په ټول تحصیل کې د مشر رور حیثیت لري خو که دلته تاسو مسلې وګورئ نو هغه دومره دی چې د حد نه زیات او دا د افسوس خبره ده چې په ټول تنګي کې به زه د ویم په تحصیلي تنګي کې چې دا دوه پیډرې دا سری چې په دې ټول د شفقت د پورې علاقه دا روانه ده په بلنګ حواله سره بل دا ډېره د افسوس خبره ده چې زه په پیسو باندې بجلی غواړم او ماته نه ملاویږي دا نه چې زه پرې غواړم ځکه چې ماته میټر لګېدلی دی باقاعده زه د هغې پیسې ورکوم د هغې دپاره زه راځم احتجاج کوم او بیا سوال منت کوم افسرانو ته بله د نوټیفیکیشن خبره نو بس زه به ده ویم چې دا بالکل مونږ سره هغه کار وشو چې مور د معیاري سلوک شو هلکه چې ته یو کار نشي کولی نو ولې د نور ګورنمنټ چې کوم دی نو هغه پیښې کې بچ دې نه ورکاو دا رپې پورز به دې نه ورکاو برملا به دا ویلو چې دا زما په اختیار کې نشته چې کوم ذمہ داران دي خاص کر او دا کار د ام ان ای دی ام پی اس سره هم دا تعلق ساتي خدا د ام ان ای دی دا ستا ډپارټمنټ کې راځي په کار دار چې تم له پدې باندې ریلیف راکې نو ان شاء الله زمونږ چې وحدت خان بھائی یا نور مرګرو کوم خبرې وکړي بس هم دغه خبرې دلته بناستو تر هغه ټیمه پورې چې تر څو موږ ته ریلیف نه ملو شوی موږ ګوره دام پرزور مطالبه کو چې بیګا په نسزو باندې کم از کم 15 غنټه بجلی بند و خو باوجود داغه چې هغه ته یو غنټه ریلیف ملو نشو دا څونه د افسوس خبره ده خدای برزو چې کم دین اومغه 12 غنټه په 12 لوډ شټینګ روان دي زموږ زور چې کمپیوټر دی نو پاغه تقریبا نیم تنګي دی هغه تم چې کم دین نو ریلیف ملو شو مونږ دا پرزور مطالبه د ټول تحصیل لپاره کو چې دا د اختر مبارک ورځ شپې دي او په دې کې چې کم دین په کار دا و چې
چې ټول تحصیل لته ریلیف ورکړو موږ غریبانان خلک یو زمونږ د ټولو د یو کال تکاتی داسې خلک دی چې په یو کال کې ځان له د غوښې هغه ایستو استطاعت نه لري نو پکار دا چې موږ دا مطالبه کوو او انشاءالله دا د مشرانو خوښه ده تر هغه ټیمه پورې به موږ ناست یو چې تر څو موږ ریلیف نه میلاو شوی قدرمنو بالکل تاسو لیدلی شئ چې کوم دغه منتخب ناظمین دي حاجي وحدت خان صاحب په دغه کې نگرانۍ کې هغوی راغلي دي او بالکل هغوی به دغه لایحه عمل به وکاږي چې آیا څه به کوو نو بالکل فواد به موږ سره دي هغوی سره به خبرې اترې به کوو چې آیا څومره ریلیف راغی شوی په ګریډ کې ناست دی دغه ذمهوار کس دی هغوی سره به خبرې اترې به کوو چې یاره موږ ته ووایي چې یاره څومره شوې دغه دی فواد به دغه راته ووایي چې کوم ریلیف دغه شو آیا څومره و او دغې باره کې راته ووایي یاره جی ریلیف باره کې موږ ته چې کم انسټرکشن یا دغه موږ د بره نه میلو شو چیف آفس نه نو هغه موږ ته د عرفې دروازې نه میلو شو په هغه ورځ چې کم ریلیف هغوی ورکړو د شپږ بجو نه واله د شپې 12 بجو پورې ورکړو بیا د 12 بجو نه واله سحر اوه پورې خپل زموږ عام روټین کې چې کم لوډ شیډینګ دی هغه بیا د اوه نه تر د ماښام 9 بجو پورې چې کم دی هغه یو نان سټاپ ریلیف ورکړو بیا په 8 تاریخ چې دوی کم ریلیف ورکړو نو په هغې کې 12 غنټو والے چې کم 14 غنټو والے چې کم پیډر هغه 12 غنټو تر راوسته او 13 غنټو شلو والے چې کم دی هغه 14 غنټو لوډ شیډینګ تر راوستو نو هغه ریلیف چې کم دی هغه چې پرون د بیګا د شپې د 12 بجو پورې هغه کم ریلیف یو هغه او چریدو او باقي مونږ ته نن ورځ چې کم دی نه څه دغه شته چې یاره تاسو ریلیف ورکړئ باقاعده مونږ تپوس وکړو چې یاره نن د 9 تاریخ ته اختر درې ماس ریلیف وغیره شته مونږ ته رابرن انسټرکشن میلو شو چې یاره ریلیف وغیره نشته بس دغه میسج چې کوم دا دغه ځای پورې او باقي چې کم دی مونږ سره بیګا چې کوم لوډ شیډینګ د پالټ راغلو په نصرازو باندې هغې باندې لاین پالټ تیر شو خو په هغې کې مسله دا ده چې مونږ ته د پالټ ریلیف نه ورکوي یا بله زمونږ سره پالټ تیر شو باقاعده ما تپوس وکړو د ریلیف دپاره خو هغوی چېرې مونږ ته داسې دغه نه میلاویږي مونږ ته داسې بره څه دغه نه شو کولی نو تاسو فیډر خپل چې کوم روټین لوډ شیډینګ دی نو دغې باره کې باقي مونږ چې کم دی اوس سیان صاحب ته هم کالونه وکړله کوشش کوو لګیو پی ډي سي ته هم وله کال کو اس ډي او تنګي ته هم وله کال کو چېرې د عوام راغلي دي تنګي عوام راغلي دي دوی دا مسله دې حل کړی شي نو مونږ لګیو خپل برکو کوشش کوو او بس تاسو به یاره ما چې کم دی چې په سره خبرو کړو هغوی مونږ ته ووایي چې یاره تاسو خپل متعلقه اکسیجن چې دی هغه سره خبرو کوئ که اکسیجن نه بیا ایسي سره خبرو کوئ نو مونږ لګیو هغوی سره کانټیکټ کوو هغوی سره زمونږ رابطه نه کېږي نو مونږ مسلسل لګیو ملګري ته وایي نمبر را پیدا کوو مونږ بره رابطه کوو چې یاره مونږ کوشش کوو چې یاره د عوام چې کوم دی دوی دا مسله حل کړی شي عوام چې راټول شوي دغه مشران یې راغلي زیاتره دوی دغه کوي چې یاره مونږ به دلته کیمپ لګوو دلته به دغه احتجاج به خپل دغه کوو دغې باره کې به بیا تاسو څه یاره ما خو داسې دوی چې مونږ خپل برګور کوشش کوو چې مونږ دا خبر هغې ته جوړه نه کړو باقي به د افسرانو کار دی که مونږ ته اوس هغه ووایي چې یاره ورکړې ولې نو هغې کې بیا مونږ سیکنډ هم مدد لکه دغه نشو کولی کوتاهي او که لکه هسې هر څه وشو یا دغه وشو نو لکه هغه بس تاسو مخکې مې چې یاره مونږ څومره خپلې کوشش وکړو دغه وکړو بیا باقي مسله سره کوم اړخ نه ساده شوه نو مونږ لا اول کوشش کوو چې دا خبره دغه اړخ ته دغه نه کړو مونږ خپل اکسیجن صاحب سره هم رابطه کوو د ګیو د اپریشن اکسیجن سره هم رابطه کوو چې دا تنګي د عوام راغلي د ګیلې په شکل کې دوی چې دا ریلیف ورکړی دی اوس مونږ ته دې پته نه چې دا دوی په کم بیاس ورکړی لکه دا د افسرانو بار دا کار دی چیف آفس کار دی مونږ ته چې کوم انسټرکشن میلو چې چېرې تاسو ریلیف ورکړئ هغسې نو مونږ هغسې کوو مونږ په هغې کې بیا دغه نه کوو کوتاهي نه کوو ځکه چې په لومړني ورځ میلو شو چې یاره 12 پورې چلی مونږ ښه نان سټاپ وچلوله بیا په اختر په لومړنۍ کومه مونږ بهي او شان بجلي وچلوله وولټیج کموي پکې د دې وجې چې یاره لکه اوورال زه ورته یم چې پاکستان به چالو شي اوورال نو هغې سره وولټیج ډراپ شي دا سره لومړني ځل مثلا دا مخکې هم دا مسلې راغلي دي چې یاره وولټیج هغې سره ډراپ کېږي لوډ راشي په سر کوټو باندې نو د هغې د وجې دا وولټیج دا مسله بیا په هغې ورځ باندې راځي ځکه چې ټوټل مونږ سره ټوټل ګریډ 22 میټر چالو شي نو خامخا وولټیج به هغې سره ډراپ کېږي عارف صاحب تاسو مړه مستا زور زیات دی سره اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
ملګرو زما په خیال سره خبرې کړې دي. زمونږ د دې وخت مسله چې دا هم د لوډ شیډینګ ده، چونکې زمونږ که تاسو وګورئ نو پرون هم یو ځای کې سم مسله یا احتجاج شوی دی زمونږ د تحصیل تنګي کې. هغې باندې بیا د تحصیل ناظم ډېرې خبرې کړې دي چې یاره زمونږ دا دي او هغه دي، موږ دا کوو موږ هغه کړي دي. نو زما لومبی یو دوه خبرې دې ته زما هسې خیال و چې لکه که یو سړی ایم پی ای شي نو زما په خیال د جیب نه څه نه لګي چې یاره د جیب نه لګي، خو د سرکار فنډ راځي نو که یو ایم پی ای نی نو بل وي او که بل نی بل به یو همدغه حساب به یو همدغه حساب دی. او دا کم ټنیور چې دوی تېر کړی دی زما په خیال سره که دا همره ټنیور بل چاته میلو شي د دې نه به زیات کار وکړي. لومبی خبره خدا ده. بله په بجلی باندې هغوی دغه کوله چې یاره دکه خبره د بجلی و او تحصیل ناظم بل اړخ ته لاړو. بله خبره دا ده چې زمونږ د بجلی دا کوم حساب چې دی نو دوی یو دغه کړو چې یاره نوټیفیکیشن شوی دی زما په خیال سره او مونږ ته ریلیف میلو شوی دی د 4 غنټو. زما دغه دا دی چې دی کې 4 منټ هم مونږ ته ریلیف نه دی میلو شوی. زمونږ همغه زړه په زړه ده که نصرځی دی که برځی دی او که تحصیل فیډر دی او که هر یو فیډر دی که لکه مطلب د اوورال د تحصیل تنګي خبره به وکړو چې کومې فیډر دي ما په هغې ما ته لوډ شیډینګ دی نه چاته ریلیف میلو شوی دی او نه چاته څه فایده میلو شوې ده. بل دا تحریک انصاف ته دغه نه چې ولې هغې باندې زیات دا خبره په دې کوم چې هغې دي د دې دغه چې کوم سوشل میډیا باندې کوم دا شیونه ورکړي دي او دا کومې پروپیګانډې یې شروع کړې وې چې یاره دا زمونږ ملاقاتونه شوي دي د ایم این ای د ایم پی ای او د تحصیل ناظم او دا ټول هسې بکواس دی. نه زمونږ ایم این ای نه زمونږ ایم پی ای نه زمونږ د تحصیل ناظم د دې دپاره زمونږ د علاقې دپاره او خصوصا زه به تاسو ته دا یو خبره وکړم چې د تحصیل په تنګي کې د ټولو نه غټ زیاتې چې کم دی نو دا تنګي یونین کونسل سره کېږي، چونکې زمونږ دغه د دې تنګي یونین کونسل سره دی او زمونږ د زیاتره ملګري چې کوم دي دا دین د دې ټول ملګري دې وخت کې د یونین کونسل تنګي دي. خبرې له جیل اعظم دله نو موږ چې بار ځل هر ځل دا خبره موږ اوچته کړې ده، بارها موږ دا خبره اوچته کړې چې یاره تنګي دي خاص تنګي سره ډېر زیاتې کېږي. نو د هغې زیاتي په دغه باندې وایم چې لکه مطلب دا یې موږ خلک اخر په کوم اړخ لاړ شو کوم خوا لاړ شو چې احتجاج نه راپاسو نو موږ ته دا مشران دا پولیس والا یا لکه دا نور خلک دوی موږ هغې وخت کې وغولوي او دغه م کي او موږ ته ووایي چې یاره لکه بس ځئ. زمونږ دا دغه دا د ټولو ملګرو په مشترکه دغه باندې دا یو دې وخت کې یو په اتفاق سره دا یو فیصله ده چې یاره موږ له دې ریلیف راکړي. موږ نه ایم این ای پېژنو نه ایم پی ای پېژنو، دا هسې ټول 2 نمبر کاتې دوی شروع کړي دي او هسې بکواس یې شروع کړي دي د ټول تحصیل سره یې شروع کړي دي خصوصا تنګي سره ډېر زیاتې شروع کړي دي. موږ دا ویو چې موږ ته لکه دا علاقه چې کومه ده نو دا بیل هم ورکوي، دا تنګي بیل هم ورکوي او ښه ښکلې ریکوري هم کېږي. نو موږ له خپل تنګي خپل حق راکړي. نور چې که څوک بیل ورکوي وردي کړي ولا که څوک نه ورکوي نه دی ورکوي. اجاز به که چېرې دا پوزیشن لکه دا پرون چې د 12 بجو پورې بجلي نه وه او دا 4 غنټې په داسې وخت کې چې لکه خلکو قربانۍ کړي دي کارونه کړي او هغوی ستړی ستومانې او ستا ته 4 او 5 غنټې بجلي هم ني نو په داسې دغې کې خو په کار خو دا ده چې بھرپور احتجاج مونږ وکړو. دا یې احتمال زمونږ دا دی. بل دا چې کیمپ ولګولی شي او په کیمپ کې مونږ مستقل کینو او مونږ به تر هغې پورې هغه خپله خبره دغه ساتو کلکه چې تر څو پورې مونږ ته ریلیف نه میلو شوی. بس زمونږ دا یو دغه خاص د آل پارټي ممبر دي زمونږ که نه زمونږ زیات په واتساپ ګروپ کې بس میسج په اعلانونه زه دې ځای کې دا یو خبره اډ کول غواړم اجاز وي او دا ډېر زیات په دغه سره وایم چې زمونږ د وابع اهل کار چې کوم دي که نه قسم په خدای لکه چې کوم په دفتر کې ناست دي دا د والو نه بغیر نه ټیک کېږي. زه په ثبوت ورته ښیم بلکل یې ورته په ثبوت ښیم چې دا وابع والا دا دفتر کې چې کوم دغه مونږ ناست دي اپریشن والا دا ټول مولویس دي او دا زمونږ د ټولو نه زیاته دغه چې کوم ده دا زمونږ د تنګي د خپلو خلکو نه د خپل کم چې دا زمونږ به درته ده ووایم چې د تنګي کم کسان په دې زمونږ ډویژن کې ناست دي که نه په جاب باندې چې دي دا ټول د هغوی نروانه ده. ولې چې هغوی په دې غلا کې او په دې دغې کې د خلکو سره ملوث دي. کم سړی چې غلا کوي مطلب دا دی چې زمونږ فرض کو یو مثال درته وایم یو لک کسان اوسېږي په تنګي کې مثال په طور باندې
نو په دې 1,00,000 کسانو کې دا کم از کم دا 80,000 کسان خو بل ورکوي چې 80,000 کسان بل ورکوي نو هغه چېرته لاړل بل دا 30,000 کسان چې بل نه ورکوي دا هغوی ورسره ملوث دي هغوی ولې د غلا طریقه هم ورکړې ده هغوی ولې ریلیف هم ورکوي هغوی ورته هر قسمه ده کې ما خپل دغه دا دی زه چې د ایس ډي او دی د چمغړه ته نه نیولې خدای شته که دا کار پکې شي نو زما دا خپل ډایرکټ ده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول خو زه نن چې دا کوم د تنگی خدمتگار د تنگی باندې مین د تنگی په هر یو ستونزه باندې را پاسېدل نن هغه ټول فکر هغه سوچ چې کوم دی نن دلته دا دی ناست دی او د ټولو مخکې به زه دا خبره وکړم چې زما د دې ملک وزیر اعظم چې ما سره دوکه کوي ما ته چې کوم دی د دروغو چې کوم دی یو دعوې راځي چې یاره د اختر په ورځ به دا کم سوځېدلي خلک دا د ګرمۍ ځپلي شوي خلک چې دا کم دا 3 ورځې چې کوم دی نو دا به موږ دوی له ریلیف ورکوو ځکه چې په دغه ورځ باندې ټول خلک قرباني کوي او ترته د ګرمۍ دا کم دغه دا چې یا یو پاره راښکته شوې ګرمي چې کومه ده نو دا د ټولو چې کوم دی د مزغو نوتي نویزا په نور سنینو دا 2-3 ورځې به چې کوم دی نو موږ دې خلکو له یو ریلیف ورکو خو هغه چارواکي چې کوم دي نو هغوی بلکل د دغې په دروغو باندې هغه شی شوي د هغې موږ چې کوم دی نو پر زور مذمت سره چې کوم دی د دې خلکو په وساطت یې کوو چې یاره دا ټول خلک په دغې باندې د دې مذمت کوي چې دغسې د پروپوګنډو دا کم چې کم دوی په موږ باندې دا ټوکې ټقا ډېر ورځې ریلیف را کړی شوي نن هغه MNA شو نن هغه MPA شو چې هغې هم دا دعوه لرله پریس کانفرنس یې کړی وي چې موږ ستړې کړې وي د دې 3 ورځو دپاره دا چلم کړی هغه چلم کړی نو هغه کسان نن څه شو هغوی صرف او صرف ځان ته پلانټونه کړي دي او د اخترو مبارکبادونو کې ټول دننه ناست دي راځي او مټیانې او چینه خوري او یو بل سره چې کوم دی ټیکهدار راځي کله یو ګوټ ته کوي کله بل ګوټ ته کوي او راځي او د خپلو کمیشنو چې کوم دی نو خبره کوي د عوام پورسان چې کوم دی دا بلکل تباه برباد دي هېڅوک زموږ نشته په دغې نقطه نظر زه د تنګي قوم ته هم دا وایم چې دلته هغه سوچ هغه فکر چې په چا باندې تاسو ټرسټ کوئ څوک په چا چې ستاسو اعتماد دی هغوی دا دلته ناست دي او تر هغې پورې به ناست دي چې موږ ته هم د دې لوډ شیډنګ یو پوره دغه نی راغلی او که د دوی موږ ته دا هم وایي چې زور لوډ شیډنګ به وي بلکل یې نه منو دا داسې ګرمي ده چې دا یو منټ هم دا ځي دا خلک چې کوم دی لیونې کوي او تباه او برباد کوي نو دا خبره چې د عوامو ته هم د دې شیشې په وساطتونو ته دا خبره کوم چې کلم دا فکر دا سوچ دا خلک تاسو ته چې کوم دی د روتو اډر وکړي نو زه هغې ته وایم چې لکه ماشوم به م روځئ زنانه به م روځئ ځکه چې دا اوس دا مسله چې کومه ده دا موږ ته راپېښه ده او موږ به چې کوم دی په شریکه د دې لوډ شیډنګ نه ځان خلاصوو بله خبره دا اخري خبره کوم که چېرې د تنګي اتفاق اتحاد او د باطن بالاتر راغی نو دا خو لازم ویم چې لا لوډ شیډنګ دی چې ډېرې غټې غټې ستونزې به انشاءالله تعالی ختمې شي خو اوس خبره پکې د اتفاق ته او بیا زه به یو خبره یو پکې اضافي وکړم دا د تاسو وګورئ پرون نوښار ته MPA د دغه ته ورغلی ګریس سټیشن ته او په خپله چې کوم دی بټنې راښکته کړي دي او ټولو ته یې بجلي دغه کړې ده بیا نه بجلي تله نه چې کوم دی فیډر سوځېده بیا هېڅ هم نو وروره دا یو دروغ دی یو منافقانه چې کوم دی نو دا شي زمونږ د یونین کونسل سره شروع دی نو زه خواست کوم د تنګي غیرتمند قام ته دا کوم چې پچې دغه کړی دی ټرسټ کړی دی چې دوی سره به ګورې بھرپور د دوی ملاتړ جوړ شي او چې تاسو نه راپاسئ ځکه دا مسله اوس چې کوم دی په عوامو ده زما MPA نشته زما MNA نشته زما ناظم نشته زما د دې علاقې نماینده نشته نو موږ به په چا موږ به په دې عوام د عوام زما طاقت دی د عوام زما چې کوم دی لاس ولي چې وزري دي چې دا خلک راپاسي د خپلو ناظمانو چې کوم دی دغه وکړي د خپلو پاټو د دې ځای لوکل پاټو چې کوم دی نو تاسو چې کوم دی مرستیال شئ نو ته بیا وګوره چې دا څه به کېږي او که نه دغسې نه کې نه کوې او دغسې څوک وایي چې پلانې به کوي او ډنګرې به کوي نو دا همدا څنګه چې په روډ کې سوځئ نو دغسې به چې کوم دی نو سوځئ اخره کې چې کوم دی موږ به تر هغې پورې ده موږ ته چې کومه د چیرمین دا خبره وکړه چې موږ به دلته یو دغه لګو موږ به له پاسو
چې موږ له یو ریزلټ راکړي یو نتیجه راکړي او چې هغه ریزلټ هغه نتیجه چې هغه د عوامو دپاره چې کوم دی نو ټکي نو موږ به چې کوم دی بیا د دې ځای نه ځو او زه اخره کې چې کوم دی دې خلکو ته دا دغه کوم چې مثال په تو املاک ته زمونږ هېڅ قسم نقصان رسول زمونږ نه دي دا زما املاک دي دا ستا املاک دي او دا د دې یونین کونسل املاک دي دا د دې تحصیل یو املاک دي موږ دې ته دغه نه کوو خو د دې ځای چې کوم مشران دي د دې ځای چې کوم دغه دي هغوی ته دا خواست کوم چې د دې ځای کوم اهل کار دي هغوی ته په اجازانه ویم ځکه چې زما د دې تنګي دي خو که لکه مثال په طور باندې مرسته نه کوي نو بیا یې دا ځای یا پرېږدي او یا یې چې کوم دی نو موږ سره چې کوم دی نو په لاره باندې ځي ډېره زیاته مننه زه خو نه کوم زه خو د پروګرام کوم زه دغه نه کوم جان ستاسو پاکستان تحریک انصاف سره دغه تړون دی کوم ریلیف چې ورکړی شوی نو زیاتره ستاسو چارواکو ستاسو چې کوم نمایندګان دي هغوی ورته څه به کوي ولې په څه په وجه دغه ریلیف ناکامه شو بسم الله الرحمن الرحیم ټول نه مخکې خو زه ټولو شکریا ادا کوم چې زموږ د تنګي دا مشران راغلي دي هغوی خپلې څه خبره وکړي او زموږ دا تنګي دا ټول زموږ مشران دي دوی چې څنګه خبرې کوي څنګه طریقه کار سره دوی چې موږ ور هغې شاته ځو دې وخت کې موږ نه تحریک انصاف دغه کوو په دې کې نه پکې د نیشنل پارټۍ کوو نه پکې د مسلم لیګ نون کوو خبره زموږ د ټولو عوامو مشترکه ده خو چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی دا ټوټلي سراسر یو فراډ دی یو ټوټې عوامو سره کړې ده چې کوم نوټیفیکیشن خو یو داسې څیز دی چې دا ته د خپل محکمې نه وکړه دا د محکمې یو اعتبار په دې ټولو دغه باندې جوړ شي چې یاره یو نوټیفیکیشن ډېر غټ اثر لري او د هغې باوجود هم زموږ محکمې چې کوم دي هغوی یو نوټیفیکیشن کوي او په هغې باندې عمل زموږ سترګې خو تورېږي نه د عوامو سترګې به په څه تورې په دې به تورې چې کوم نوټیفیکیشن ورکړی دی ته به ورته هغه بجلي پوره کړي عوام کوم څه ماشومانان نه دي لیونیان نه دي او د دې علاوه هم چې دا خبره کوم دا زموږ هم د وس کار نه دی دا ناظمانو نه دي زموږ د تږي مشران نه دي موږ چې کوم نمایندګان پاس کړي دي ایم پی دا د هغوی د وس کار دی پکار چې هغوی راشي زموږ په عوامو په منځ کې کښېني ځکه چې دوی موږ ته قضیې ته رسولي دي ډېره مننه مهرباني قدرمندو بالکل تاسو وکړه ما علاقه ده زه پې خفه کېږم نو دی دې دلته هغه د تنګي ټول خلک ناست دي دلته مشران ناست دي دی دې زر تر زره ځان راورسوي او که نه وایي چې یاره مطلب دا دی زه به چې زما نورې کومې قصې قطارې د ټیکهدار هغه زه نشم قضا کولی نو بس بیا دې چې کوم دی نو نه راځي او دغه علاقې ته هم دا خبره په ګوته کوم چې بیا ګورې دغه ونه وایې چې زمونږ هم څوک ایم پي ایچ ته ډېره مننه قدرمندو بالکل دننه به ورځو او تاسو ته به مونږ ښایو چې آیا په کوم کمپیوټر باندې څومره لوډ شیډینګ دی لا څومره دغه دی نو بالکل هغه به مونږ تاسو ته ورځو به او بالکل برای راست په تاسو ته ښایو دا ساعت موږ سره چې کوم ګریډ حاجي سره دغه ملګري ښایي چې یاره څومره لوډ شیډینګ دی په کوم کمپیوټر باندې دی او هغه مونږ ته ووایي چې یاره کوم کمپیوټر د څومره ټایم نه باندې بالکل دا ساعت موږ سره ګریډ سټیشن ذمہوار غلی دی ستاسو نوم دی فرحت الله صاحب موږ سره دی او هغوی به مونږ ته دغه ډیټیل وي چې په کوم دغه باندې پیډر باندې څومره لوډ شیډینګ دی دې وخت کې موږ سره صرف شیډول لوډ شیډینګ چالو دی شیډول صرف یو فیډر باندې موږ سره فالټ دی په لقمان شهید اموز 11 بجو نه فالټ دی باندې فالټ راغی او باقي نو ټول په خپل لقمان شهید فیډر باندې اوس 11 بجو نه فالټ راغی باقي موږ سره ټول په شیډول کې د پی ډی سی نه طرف نه چې کوم شیډول موږ سره راکړی شوی دی په هغه شیډول کې دا فیډر بندي لکه دا عمر چې دا کولاډن فیډر دی په دې کولاډن باندې موږ سره 14 غنټه لوډ شیډینګ دی پی ډی سی طرف نه صحیح دی دا اوس دی وخت په لوډ شیډینګ باندې لوډ شیډینګ ټایم دی بند دی دا اوس 11 بجې دی دا کولاډن دی لوډ شیډینګ کې دی او په دې وخت ټول چې کوم فیډر بندي بغیر د یو فیډر نه چې هغه باندې فالټ دی لقمان شهید باندې 11 بجې باقي په خپل شیډول کې باندې ان شیډول نشته لکه کم شیډول چې موږ نه پی ډی سی را کړی دی دا هغه پی ډی سی مطابق دا فیډر موږ سره اوس چې کومې چالو دی لکه اوس موږ سره شهر په دی وخت چالو شو 11 بجې چالو ټایم دی 11 بجې موږ چالو کو باقي نور بند دي کې دا دا شان دي دام د خپل لوډ شیډینګ ټایم دی په دې فیډر باندې 11 بجې فالټ راغی دا اوس په تحصیل دی دا اوس پورا فایل خدای دې نه موږ فیډر یو ډېر ځایانه ورکو فیډر په لاس کې ټریپ کیږي دا د لاین مسلې وي اوس په ګوري لاین بګوري چې په لاین باندې سم مسله وشوه تار شته دي او نه پیرا غلې دا ترس په مرغه شوی دی نو اوس دا
قسمه قسم نوعیت کی دا فالټ کنه صحیح دی هغه بیا وی مونږ کی چې لکه دا مسله ده ته مونږ ساين کې بیا باغې نه پد دا فیډر مونږ زیاتره خلک چې د زیام د پیډر نه ډېر زیات رینګونه کوي دغه کوي زم دا هغه باندې لوډ شیډینګ 20 غنټه لوډ شیډینګ دی په خپل شیډیول کې او اوس خو شیډیول شروع دی نو د باندې 20 غنټه لوډ شیډینګ دی دا مست د کې ګور تحصیل هم باندې په لوډ شیډینګ کې ډېر ټایم هم دا لوډ شیډینګ دی دام باندې زم شو دا هسپتال دی دا چالو دی په د لوډ شیډینګ نشي چالو دی دا شو ډکې د دم لوډ شیډینګ دی دا باندې چې څومره لوډ شي پړګي باندې 14 منټه 14 ها دا اوس امیر آباد دی 11 بجې دا چالو شو دا چالو فیډر دی تو پر چالو دی نیډر لتاویږي فیډر چالو دی دا مېرا تنګې دا خپل شیډول کې باندې دا نصر دی دا خپل شیډول کې باندې نصر دی بچالو کیږي دا ستا په دغه بجې بچالو کیږي 12 بجې بچالو 12 بجې باندې دا 12 بجې چالو کیږي دا بازار دا خپل شیډول کې باندې سزو باندې چې څومره لوډ شي 14 غنټه لوډ شیډینګ دی په سزو په برازو یو شان په برازو باندې 12 غنټه دی په سزو باندې 16 دا شو موږ سره ډېر حمید عمر دي دوه ته موږ ډېر حمید فیډر دی دا خپل لوټینګ کې اوس په لوټ شنه کې باندې دا اف ټایم دی بس باندې او ټیسکو والی دی او خپل ټیسکو نه او ډیم والی چې په اوسه ټیسکو والا خپل لوټ شنه چالو پاوي صحیح هغه باندې ډیر مننه قدرمندو بالکل تاسو سره دغه خبرې کړو شو چې رقم تنګي ګریډ سټیشن کې دا سات مونږ ولاړو او بالکل برای راست مونږ تاسو لا دغه تازه ترين اپډیټس تر کو چې کم ظالمانه لوډ شیډینګ د قشوروري نن د اختر درې مروز دا چې کم ریلیف ورکړی شو ناغه بالکل د نش برابر ولر نش باندې بالکل تاسو سره خبرې ترې مونږ وکړي چې کم دغه دا سات تاسو کتل چې کم پیډر لري آل تمغه ولاړو او بالکل تاسو ته او هول چې رقم کمپیوټر باندې څومره غنټې لوډ شیډینګ دی لا کم کمپیوټر دا سات آزاد دی او کم بند دی نو بالکل چې کم منتخب ناظمین دي هغه عمر غلی دي سیاسي او سماجی چې کم خلک دي هغه عمر غلی دي او بالکل دلته کې تنګیر په رجسټریشن کې دا سات موجود دي